السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ارشد قیوم او تاسو کسو ارشد در سمن یوټیوب چینل. نن در سره یو ډیره زبردسته ویډیو شیر کوم چې هغه یو عالم و، الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. اوس دې دنیا کې نشته او پیچلیګر باندې مشهور و، تاسو ټولو ته ښه پته ده. هغه وله یوه ویډیو در سره کسو نن انشاءالله. څه امید ده چې تاسو به خوښه شي، او که خوښه هم شوله نو بیا دغه چینل در سره سبسکرایب کو او لایک یې کو ویډیو. صحیح ده؟ نو اوس د ویډیو په لڅو ویډیو کسو. یو ښځې ما ته ټلیفون وکړو، زه په لوی غم اخته یم. ښځې راته ټلیفون وکړو چې ته دې ښځو نه څه غواړې چې دې ښځو پسې شوې. مالخور زه خو ته څه نه غواړم، ما نه پرېږدي. دا حق بیان نه کم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچوي که نه به اچوي. که زه ظالم ته ظالم ونه وایم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچوي که نه به اچوي. چې ما ته قرآن ویلی دی چې د ښځو دا حکم دی او هغه زه ونه وایم نو قرآن به زما په مرۍ کې زولنې اچوي او ما به جهنم ته بوزي که نه به مې بوزي. زه مجبور یم. نو ما ته وایي چې تاسو سړي که هر څه کوئ خیر دی، خو که ښځه هسې لږه بازار ته راووته نو په تاسو باندې تندر را پرېوځي. مال رښتیا دی خدای په مونږ تندر راوغورځوي ډېر فني چې زمونږ تاسو ښځې یې. هغه سړی دی خدای د آسماني تندر شکار کی چې د کم سړي ښځه په کوڅو کې بربنډه ګرځي. امین کوي خدای هم سطح وباسي. د آسماني تندر شکار شي. امین وکړو. دا خو د قرآن خبره. بیا په داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي. یو اډیننس یې کړی دی، قصاص او دیت، کچاچ او دیت. په هغې اوس ملیان راولي په ټي وي باندې په قصاص او دیت تبصرې کوي. ملیان په ټي وي راځي، قصاص داسې دی او دیت داسې دی او کچاچ داسې دی او دیت. کچاچ او دیت خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه. کچاچ او دیت څنګه دی؟ خوله کې د دانه وخېږه، دې کې د وینا څه ضرورت دی؟ کلیر کټ آرډر دی، د قرآن حکم دی. په دې کې د ملا د تبصرې ضرورت څه دی؟ او بیا هغه تالي سټ او درباریان ملیان پې راولي چې کوم د خان د خولې نوکران. که دې ټي وي والاو کې دا ایمانی نو ما دې پې راولي په دې ټي وي که نه. ځه ما دې راولي پې باندې چې قصاص او دیت باندې زه ورته تبصره وکړم. دوی خو دې نږدې ما ته راشي، نږدې نه راځي. یو ځل را پسې راغلي ویل مولانا صاحب یو تقریر مال زه چې څه وایم ما به وایم، دې له مې پرېږدئ. وایي نه نه که نه مونږ به لیکلي درکړو. مال ښه د خر لیکلي به زه پړاوم په ټي وي کې، ته به لیکلي راکړې. زه چې څه وایم ما به وایم. ویل نو ته به څه وایم؟ مال زه به یې نیسم د نواز شریف نه بیا راونیسم تر یو بابو پورې، دا ټول تاریخ به بیان کړم. بیا به د دې خلکو تاریخ بیان کم چې دا په کوم ملک تاسو د اسلام نوم لئ. تاسو په دې ملک چې امریکې نه ویلي اسلام راوستی شي. لغوندې امداد در باندې بند کړی دی، لغوندې امداد امریکې بند کړی دی. نو دفترو کې م ریډکشن یې شروع کړی، سړي وباسئ لګیا یې د نوکرونه چې د ماما امداد بند دی. نو ته خو د پندو خرې نه پیټې اوړی شي او نه قلبه کولی شي. نو بیا ریډکشن یې په دفترو کې شروع کړي دي چې هله سړي وباسئ امریکې امداد بند کړی. بیا ته
د هغه ملک کلاو مخالفت ولې کې کوم ملک چې نن امریکې ته پیزوان اچولی دی عزیزانو دا په کلاو غوږونو واورئ په کلاو غوږونو امریکې لوی سازش دا دی چې اسلامی قوت ختمی اسلامی طاقت ختمی دا ویډیو تاسو خپله وکړو او امید ده څه خوښ هم بشي مولانا بجلیګر صاحب خو څه تعارف محتاج نه و او الله دې هغه دنیا ښایسته کړي اوس په دې دنیا کې نشته نو هغه هر یوه خبره سپینه سپینه وه ډېر سپین سپین غږېدلو نو بس الله پاک دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي امید ده چې دا به تاسو خوښه شوي او که خوښه مو شوي نو دا ویډیو لایک کو او مولا چینل در سره سبسکرایب کو ډیره مننه الله